د الله لپاره بچي دي. جواب ګڼ جوابونه دي. یو جواب دا دی سبحانه پاک دی الله د کمونه. بچي خو د هغه چا دپاره پکار دي چې په هغه باندې بوړاپا او کمزوري راځي، بیماری پې راځي. بچي خو د هغه چا دپاره پکار دي، بچي د هغه چا دپاره پکار دي چې په هغه پناه راځي. په الله باندې نه کمزوري او بوړاپه راځي او نه په الله باندې موت راځي. الحي القیوم دی، همیشه ژوند دی. دروغ وایي دا. سبحانه پاک دی الله د بچو. بل له ما فی السماوات والارض. دا خبره پرېږده، خالص د الله دپاره دي ما هغه ټول شیونه چې په اسمانونو کې دي او ما هغه ټول شیونه چې په ځمکو کې دي. دا ټول د الله دي. نو څنګه د الله دي؟ ملکن و خلقا و تصرفا. ټول د الله مملوک دي، ټول باندې د الله تصرف دی، ټول الله پیدا کړي دي. نو چې ټول د الله دي او د ټولو مالک الله دی. او دا په حدیث کې راځي من ملک ذا رحم محرم عتق علیه. یو سړی دی چې د هغه پلار غلام دی د چا، او دی د دې خپل پلار مالک شه، لکه دغه سړي نه خپل پلار واخیسته، بس هغه پې آزاد شه. زوی د یو سړي غلام دی، دا پلار ولګي دا زوی دغه سړي نه واخیسته، آزاد شه. که دی نه آزادوي هم آزاد شه. من ملک ذا رحم محرم. نو دا عیسی په ما فی السماوات و ما فی الارض کې دی، عزیر هم په دې کې دی، او ملائکة الله هم په دې کې دي. نو دا خو د خدای مملوک دي. نو د خدای بچي څنګه شو؟ د خدای بچي څنګه شو؟ بل دا دی عقلي خبره دا ده چې بچی دا د مور او پلار د جنس نه وي، او الله رب العزت دپاره جنس نشته. بل جواب دا دی کل له قانتون. دا څه چې په اسمانونو او ځمکو کې دي دا ټول د الله تابعداري کوونکي دي، د الله عبادت کوونکي دي. نو العیاذ بالله که د الله بچي وې نه به هم اللهګان وې. نو الله دې ته وایي چې اگر چا عبادت او تابعداري نه کوي، هغه د چا پوجې او سلامونه نه کوي، د الله داسې ذات دی. او بل جواب دا دی چې بدیع السماوات والارض، ناشنا پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکو دی. ناشنا پیدا کوونکی بغیر د څه نقشې نه، من غیر سبق مثال. مثال په عربی کې نقشې، موږ ورته نقشه وایو. بغیر د نقشې نه ناشنا پیدا کوونکی دی. او د بدیع لفظ راغی نو دلته مفسرین د بدعت مسله هم چیړي چې بدعت څه ته وایي. بس بدعت په لغت کې هر نوي کار ته وایي چې مخکې نه وي او اوس پیدا شي. بس په لغت کې. په شرع کې بدعت دې ته وایي چې یو سړی په دین کې دننه نوی کار کوي، نوی کار کوي. رسول الله نه دی کړی، صحابه نه دی کړی. اصل او بنیاد ولا نشته. دینی ګڼي ځکه په بدعت کې تدین شرط دی، تدین دینداری. نو دقه بدعت دی، دې ته بدعت. او د دې بدعت په باره کې پیغمبر خدا فرمایلي چې کل بدعة ضلاله، کل محدثة بدعه. هر نوی شی دا بدعت دی. و کل بدعة ضلاله، او هر بدعت گمراهی ده. و کل ضلالة فی النار، او هر گمراهی او گمراه دا به اور ته ځي.
د دې وجې نه د بدعاتو نه به ځان ساتئ که چا د هر نوم ایښود پروا یې مه کوه مسلمان یې دین او د صوفیستې نه شي دا د الله فضل دی چې د اسلام ټیکه چا الله نه ده چاله ورکړې چې پلانې ټیکهدار دی که هغه پکې څوک پرېږدي نو بس پرېږدي او که هغه یې ترې وباسي دا د الله احسان دی یعنې ما او تا به ترې پخوا خلکو ایستلي وي خو دا د الله تعالی احسان دی نو دا بدعات دي دا رسومات رسول الله یو کار نه دی کړی صحابو نه دی کړی د هغې دپاره یو بنیاد او اصل نشته او تی کوي او د ثواب په نیت باندې کوي دغه بدعت دی وإذا قضا امرا او کله چې فیصله کوي د یو کار الله غواړي دا کار فیصله کوم فإنما یقول له کن فیکون پس ووایي دغه شي ته کن موجود شه فیکون پس موجود شي دا چې کوم رب په کلمه کن باندې تمام کارونه کوي دغه بچو ته ساجت دی دا ټول جوابونه دي چې کوم رب په کلمه کن تمام کارونه کوي د هغه بچو ته حاجت نشته دا دروغ وایي نو کن نه مراد دا کاف نون دی دې ته هم حاجت نشته دا کنایه د سرعت ایجاز نه چې الله څه پیدا کول غواړي نو چې په یو شي پورې اراده مطابق کیږي هغه بس دې ته هم پکې حاجت نشته خو دې نه په کم موږ پوهېږو نه او دې وجې نه یو سړی وایي که نه وی جنون منک ان السعی رزق وی جنون منک ان السعی رزق ستا دا لیونتوب بس دی چې ته وایې دا رزق په منډو تړلو کې دی دا لیونتوب ستا بس دی ښه جنون منک ان السعی رزق ويرزق في غشاوته جنين ويرزق في غشاوته جنين روزي ملاویږي ماشوم ته د مور په خېټه کې په دریو پردو کې دن نه د مور په خېټه کې او د مور په رحم کې په دریو پردو کې دننه ماشوم ته رزق ملاویږي کم سروس یې کړی کومه زمینداري کړې کومه دکانداري کړې ده کم تجارت یې کړی دی زه یې ووایې او هغه ته د مور په خېټه کې په دریو پردو کې دننه رزق ملاویږي او جنون منک ان السعی رزق دا لیونتوب ستا بس دی چې ته وایې چې رزق په دې منډو تړلو کې دی دې نه قلار شه فإن الامر بین الکاف والنون خبره خو د کاف او د نون په منځ کې ده دې کې بنده ده چې اوشه بس کېږي فإن الامر بین الکاف والنون خبره د کاف او د نون په منځ کې بنده شوې ده موږ ډېر خلک علم دې دپاره نه کوي سکول له طرف ته رسي منډه کي او په سکولونو باندې ورودای کي زموږ طالبان لګیا دي سکولونو له ترجیح ورکوي په دیني علم باندې هلته د اډمیکالي علم زده کېږي او سوار دې نه پکې بل څه نشته چې د 2 روپۍ نه به 2 روپۍ څنګه ساتې بس دغه یې خلاصه ده د ټول علم د 2 روپۍ نه به 2 څنګه ساتې او په مدرسو کې علوم نبوت علوم د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ښودلی کېږي دلته واګې د کفر په لاس کې دي واګې د نفاق په لاس کې دي د نوکرو د وزارتونو د افسروالي د چوکو هغه اختیارات هغه خلکو سره دي د دې وجې نه که چېرې الله اسلامي نظام راوسته کوم څه چې جماعت اسلامي غواړي چې اقامت دین دی اسلام آباد په رښتیا اسلام آباد شو تش د نوم اسلام آباد نه په رښتیا اسلام آباد شو بیا به ته په دې مدرسو کې ما نه ځای پیدا کړو بیا به دا خلک درخواستونه کوي چې یي زما زوی درلېږم وګورې چې رالی داخل کړي هلکه مونږ خو ډېر لوی پیسلو یاره جي چې ته څه غواړې به له درکوو خو به زوی به درله درکړي اوس ورته مونږ جولۍ نیسو چې راشئ دا بچي راولېږه چې علم ورته وکړو نه درنه پیسې غواړو نه داخله شته نه پیس شته راځئ لله فی الله خلق ورته تیار نه دی ځکه
چې دې په پشت باندې حکومت نشته. نبی علیه السلام چې کله په هجرت باندې ځي نو الله ورته قرآن کې دعا ښودلې، رب اخرجني مخرج صدق وادخلني مدخل صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. مولانا شبیر احمد عثماني په خپل فواید کې د سلطان لاندې اسلامي حکومت لیکلی دی. رسول الله صلی الله وایي چې ته ځې دا دعا کوه چې خدای ماله اسلامي حکومت راکړي، بیا به ته وینې چې ستا څونه خلک سلامونه کوي چې د اسلام وار راشي او غلبه راشي. مونږ هغه لار مونږ نه خطا شوې ده. نه پکې مولیان غریبانان دلچسپي شته او نه پکې د عوامو شته. خبره مې په کون کې کوله چې تمام کارونه د دې قانون پرې منځ کې دي. وقال الذين لا يعلمون، وایا کسان چې نه پوهېږي، وایا کسان چې هغه نه انپړه دي، هغه الف ته ډانګې وایي لکه قریشان مکه، لولا یکلمنا الله، ولې خبرې نه کوي موږ سره الله، او تأتینا آیا، یا ولې نه راځي موږ ته هغه معجزه چې موږ یې غواړو. قریشیانو به ویلې ښه چې ته الله پیغمبر ساز کړه. ګوره دې الله ته هېڅوک نه میلاوېده، دونه لوی لوی سرداران د مکې، نو یتیمې ابي طالب ته حکومت دغه ورکړه، وحی وکړه، پیغمبري کړه. یتیمې ابي طالب نبی علیه السلام ته یادو، ابو کبشه ته یې ورکړه. داسې څوک نه و نور. ښه چې ته رښتیا وې او تا الله پیغمبر ساز کړی، نو الله موږ سره خبرې ولې نه کوي چې الله راته ووایي په ډاګه چې دا زما پیغمبر دی او دا ومنئ. دا ولې الله نه راځي؟ او تأتینا آیا، یا موږ ته هغه معجزه ولې نه راځي چې موږ یې غواړو؟ څنګه؟ ښه که ته رښتیا د الله پیغمبر. دا غرونه د مکې معظمې یو جیل دی، دا بیت الله شریف داسې دی لکه په کوی کې چې لاندې دا غرونه پرې پاس راسې هر طرف راسواري دي. د ابا قبیس غر خو د پاسه و دې باندې منجنیقونه حجاج ظالم لګولي او بیت الله شریف په ګټو باندې شته. دا خو پرې پاسه وخې ورک کلر کړی دی، هغه ځای کې اوس لارو اډه ده، خو دا دغسې و. نو دا غرونه د مکې معظمې د ځمکې نه لرې که موږ به تا باندې ایمان لرو. دا د ځمکه دغه دا ځمکه د مکې د هسې سور ډاګ دی، د ستا دپاره د یو باغ وي. دې قرآن کې به راشي په خپله باندې ستا دپاره د یو غټ باغ وي، ته دې هم پرې خورې او موږ هم پرې خورو. او نور هم داسې ډېرې اوتې بوتې سوالونه یې وکړو، دا او دا او دا او دا. هغه دا چې او تأتینا آیا، ولې موږ ته هغه معجزه نه رهي چې موږ یې غواړو؟ ولې معجزه قرآن نه غټه معجزه بله کوم ده؟ او نبی علیه السلام بې شماره معجزې دوی ته ښکاره کړي دي. د الله پاک د محمد مصطفی په لاس باندې ډېرې معجزې دوی ته ښکاره کړي دي، خو نه هغه چې موږ یې غواړو ولې نه راځي؟ الله فرمایي کذلک قال الذین من قبلهم، دقسې ویلي وو کسانو چې د دې قریشو نه مخکې وو، مثل قولهم په مثل د وینا د دې قریشو باندې، څنګه چې قریش وایي لولا یکلمنا الله، نو هغې خو دغه دا یهودو د دې نه په تېر تاریخ کې حضرت موسی ته ویلي وو چې ارنا الله جهرتن، موږ ته الله په ډاګه وښایه، موږ ته الله په ډاګه وښایه. تشابهت قلوبهم، یو شان شوي دي زړونه دوی په انکار د حق کې. د موجوده کفارو او د تیرو کفارو زړونه په انکار حق کې د یو بل سره مشابه دي. قد بینا الآیات، یقینا بار بار بیانو موږ آیاتونه د قدرت لقوم یوقنون، دپاره دا قوم چې هغې یقین کوي د الله په ذات باندې. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، یقینا لېږلې موږ تعالی را پیوسته حق سره، بشیرا زیری ورکوونکې، ونذیرا او یرونکې.
دا پیغمبر خدا د رسالت اثبات یقینا منګه ته پیغمبر لېږلی او چې لېږلی نو د حق سم پیوس لېږلی حق هم دله درکړی دی حق دین هم درکړی دی او بشیر د بشارت نه دی بشارت الخبر السار ته وایي او خوشحالۍ خبر ته وایي نو بشیر معنا خوشحالۍ خبر ورکوونکی او نذیر د انذار نه دی الاعلام مع التخویف د انذار ترجمه ده انذرتهم ام لم تنذرهم کې می ترجمه کړې وه دا ده نذیر یرونکي ته وایي ستا کار ته بشیر او نذیر ستا کار دا نه دی چې ته جهنم ته څوک بوځې یا ته جهنم نه څوک رامنې کې ولا تسأل عن اصحاب الجحیم تا نه به د جهنمیانو باره کې تپوس نه کېږي چې کله تا خپل حق ادا کړی د دعوت کار دې کړی او بیا څوک نه مني نو الله یې تا نه به قیامت کې تپوس نه کوي چې دا پلانې ولې جهنم ته تللی او دا پلانې ولې تللی دا به تا او ما نه الله نه کوي که ما او تا خپل فرض ادا کړي وو او موږ دا خلک پویه کړی او موږ دعوت ورکړی او نو که بیا جهنم ته ځي نو ځي به دا الله بندګان دي چې الله تعالی ورسره څه کوي هغه به ورسره کوي بیا زما استاد څه خبره ده ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم دا الله رب العزت د یهودو او د نصاراو هغه نفسیت ذکر کوي د یهودو او د نصاراو په باره کې دا خبره پیغمبره چې ته به په څه خبره باندې راضي کې او تا سره به ملګري شي دا یاد ساته چې په هیڅ شیز در سره نه ملګري کېږي څو پورې چې د هغوی سره د هغوی دا کوږ دین ونه مني دا باطل دا پریوتی دا محرب دین چې څو پورې ورسره پیغمبر ونه مني هغې پورې مشرکان یهود او نصارا ستا ملګرتیا نه کوي ځکه قرآن کې الله فرمایل ولن ترضى عنك اليهود هیڅ چرې نه راضي کېږي ستا نه یهودیان ولن نصارا او نه راضي کېږي ستا نه پیرنګیان هم حتی تتبع ملتهم حتی چې ته تابع شي د ملت د دوی د کفارو چې کم ملت دی او کم دین دی د یهودیانو یهودیت دی او د پیرنګیانو چې کم دی نو پیرنګیت او نصرانیت دی دغه دوه بدعتونه دي چې څو دې ورسره دا نه یې منلي ستا سره ملګرتیا نه کوي د هر کافر دپاره ځان له ملت دی او دا خبره چې جمهور علما کوي چې الکفر ملت واحده کفر یو ملت دی نو دا څنګه مسله ده چې کفر ټول یو ملت دی دلته مونږ وایو د هر کافر دپاره ځان له چې کوم دی ځان له ملت دی او ملت هماغه ته وایي چې قوم په څه باندې راجمع شوي حالانکه پیغمبر خدا په حدیث کې دا فرمایلی دي چې د دو ملتونو خاوندان د یو بل نه وراثت نشي وړی یهودي د پیرنګي نه او پیرنګی د یهودي نه وراثت نشي وړی دا څنګه مسله ده نو د هغې دپاره دا خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي ولا يتوارثوا اهل الملتين او اوس دلته په دې نه دلته یو بل طرف ته دا ده
چې دا کفار ټول یو ملت دی، نو دې معنا دا ده چې کفار ټول یو ملت دی، کافران په دې کفر کې ټول برابر دي، دې کې فاضل او مبذول نشته. کوم ځای کې چې موږ دا وایو چې الکفر ملت واحده، کفر یو ډله ده، نو معنا دی کې غوره او ناغوره نشي یو شان کافران دي. او کوم ځای کې چې موږ وایو چې د هر کافر دپاره ملت دی، نو د هر یو دپاره دین شته دی، ځان له د هر چا دین دی. خو فاضل او مبذول چې دا کافر ښه دی او دا کافر خراب دی، دا پکې نشته. یو شان چې کافر دی جو کافر دی، بس دا یې معنا. نو ځکه وایي قل ته ورته ووایه پیغمبره ان هدى الله هو الهدى، یقینا هدایت د الله عمده هدایت دی. نبی صلی الله علیه وسلم د یهودیانو یو مولا دی، ډېر بدسترګی مولا، فنحاس د هغه نوم ابن عزوره، یکچشه مو دا سترګې هم یوه وه او ډېر بدسترګی، دا یوه سترګې ډېره بده وه. نو هغه نبي علیه صلات وسلام ته وایي چې ته موږ له دعوت راکړې چې راشئ، موږ تاله دعوت درکوو، تاله دعوت درکوو چې سوا د یهودیت نه سړی په حقه نشي کېدی، حق موږ سره دی. نو الله رب العزت وفرمایل قل ته ورته ووایه چې ان هدى الله، یقینا هدایت د الله عمده هدایت دی. د الهدى د الله معنا څه ده؟ چې الله تعالی یو پیغمبر راولیږي او د هغه په لاس باندې یو دین راولیږي او د هغه په لاس باندې یو کتاب راولیږي، دا یې معنا ده. ولئن اتبعت اهواءهم، قسم دی که تابع شوې د خواهشاتو نفسانیو د یهودو نصاراو. قرآن کریم د هغې ملتونو ته اهوا وویلې. اهوا جمع د هوا، دا په معنا د خواهش ده، دا د دوی خپل خواهشات دي. بعد الذي جاءك من العلم، پس د هغې نه چې راغلی تا ته د علم نه، ما لک من الله من ولی ولا نصیر، نه به ستا دپاره د جانبه د الله نه من ولی څوک کار سازونکی ولا نصیر او نه څوک مددګار. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به ومن یکفر به فاولئک هم الخاسرون. هغه کسان چې ورکړی دی هغوی ته موږ کتاب، دا مراد د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري هم دي، او دینه مراد هغه یهودي عالمان دي چې په رسول الله ایمان راوړی دی، لکه عبدالله زوی سلام رضی الله تعالی عنه او د هغه ملګري. هغه کسان چې ورکړی موږ هغوی ته کتاب، یتلونه حق تلاوته، لولي دی کتاب لرا څنګه چې حق د لوستلو دی. او دا صفت د جناب محمد رسول الله د ملګرو هم دی چې هغوی به قرآن داسې لوسته چې په کوم آیات به لاړل او هغه کې به د رحمت ذکر و، نو وبدرېدل او د الله نه به رحمت وغوښته، او چې په یو آیات د عذاب باندې به تیر شو نو وبه یې ژړل او د الله تعالی نه به یې پناه وغوښته د عذاب نه. د یتلونه حق تلاوته معنا دا ده. نو هسې به پرې خوله قرآن باندې خولې وازې ویتي کوئ به نه، او د لوبو په شکل باندې بیا نه وایئ، دا کې څه ثواب نشته. ګورې که دا د تاسو تجوید وایئ، هغه تجوید نه دی. تجوید خو دا دی چې دا حروف ډک ډک وې، دا حروف په خپل مخرج کې وې، د دې حروفو چې کوم صفات دي دا د صفاتو په دې ادایګۍ کې لحاظ وساتئ. تجوید خو دې ته وایي. او چې دا قاقو کوي او کله خوله اوچتوي او کله دا کوي، او لا دا لا څه کوي، یو لوبه کوي دا لګوي، دا خوله دې د سپیکر ته دې ځي کې او لګوي او بیا او دا چلو کې را سر ښکته کړي او دا خوله دا کوي او سار غلی 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 بیا کوي په دې وایي. د دې څه دغه په شریعت کې نشته. ګورې مونږ یو نظم المدارس دغه نه چې مونږ تفهیم القرآن ته یو غټ اجلاس راغوښتی د متممانو او د ناظمانو مدرسین هم پکې راغوښتي.
نو هغې له بیا موږ غټ غټ قاریان راوستي. نو هغه عبدالقیوم قاري صاحب د دې ذمه دار دی زمونږ په نظم کې. نو هغه 2 ورځې دغه پروګرام نو اخري تقریر پکې زما نو هغه ورځ کې ما ابوداود دی دوره حدیث شروع وه. نو په ابوداود کې دغه سبقونه راغلي دا ځای راغی چې دا قاریان څه وخوري واجبیتي کوي هسې بې پیدې ښه قرات ما چې اورېدلی دی نو به د عربو د سټیشنونو چې کوم قرآن ویلی کېږي اقا بس چې ته روان یې او دې ځای کې ورته لګېدلی که نه حیران به شي. بس داسې لنډ لنډ قرآن وایي صحیح صحیح او دا ستا دماغ به پې تازه کېږي داسې بیا وایي. او دا مصریان چې څه وایي دا تشې لوبې وایي لوبې کله خوله وازه که او کله ویته که او کله اوچته اواز او کله ښکته که او کله خوله بنده که او کله خوله ازاده که نه دې ته تجوید نه وایي او دې ته قرات نه وایي. نه نه به ګوره ځان ساتئ. حق تلاوته لستل حق د لستلو دا دی چې ته پر معنا باندې پوهېږې او د رحمت په آیات تیر شي او د الله نه وغواړې او د عذاب په آیات تیر شي او د الله نه اعوذ بالله ووایي په هغې باندې اولئک یؤمنون به دا کسان په حقیقت کې ایمان راوړي پر قرآن باندې ومن یکفر به او څوک چې انکار کوي پر قرآن باندې فاولئک هم الخاسرون په دا کسان دوی تاوانیان دي. یعنې مصر نه چې راځي خو دغه دي تاجران تجارت دپاره راځي او بیا زمونږ را قاریان راځي او بیا خلک ول راټول کړي هلکه دا څو دا 10,000 روپۍ 15,000 روپۍ 1,00,000 روپۍ دا د هغې پیس دی چې په پیس باندې قرآن وایي ته به ته غوږ دی. دا پیسونو میسونو باندې بیا نه وایي. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم يحزنون. دا دریم ځل اواز شي د یهودیانو دریم ځل د هغې وجه ما تاسو ته ویلې وه چې په دغه زمانه کې د علم کورنۍ یهودو چې کله قرآن نازلېده ابتدایي زمانه کې نو د یهودو دا کورنۍ د علم کورنۍ وه ځکه چې دوی څه آسماني وحی و او تورات غوندې عظیم الشان کتاب آسماني ورسره اگر چې هغه دوی محرف کړی او تاسو ویل چې په ګڼو ړندو کې وایي د یوې سترګې والا باچا دی. اوس چې ټوله دنیا ړنده وه په شرک کې اخته وه نو یهودي پکې داسې و لکه په ړندو کې چې د یوې سترګې والا نو قرآن د هغې سره دریم ځل باندې په دې سورې بقره کې دریم ځل مخاطبه کړی ادي نه وروستې ورسره بیا نه ده کړې په دې صورت دا دریم ځل دا دې دپاره چې تاسو دې وړ یئ چې تاسو دا قرآن او دا پیغمبر آخر الزمان ومنئ نو دا ټول خلک بس تاسو پسې درپسې شي او تاسو به دا یو دغه دا منقبه تاسو ته میلاو شي چې تاسو به په حق کې د دې خلکو مشري وکړئ او که تاسو رد وکئ نو خلک به چې دا د وحي څخه بلد خلک دی دا د محمد صلی الله علیه وسلم دا وحي نه ده که نه دا به یهودو منلې وه نو په دې وجه باندې دریم ځل باندې هم مخاطبه کوي او تکرار دا اذا تقرر تکرر دی بله دا دی چې دې کې لږ غوندې فرق هم دی د پاره تفنن فی العبارت لکه یو ځای کې عدل مقدم دی بل ځای کې شهادت مقدم دی دلته عدل مقدم دی مخکې چې کوم دی شهادت مقدم او عدل وروستو نو دا تفنن فی العبارت دې دپاره وشو چې په طالبانو باندې لږ غوندې بوج نه سازیږي. یا بني اسرائیل اے بچو د یعقوب علیہ السلام اے بچو د الله د بندا اسکرو نعمتی یاد کئ نعمت زما او د نعمت د یادولو نه معنا ما تاسو ته کړې وه چې زما نعمت یاد کئ نو شکریې ادا کئ دا یې معنا ده التي انعمت علیکم هغه نعمت چې کړی مې دی په تاسو باندې وانی فضلتکم علی العالمین
او ما غوروالی درکړی تاسو له په هغه مخلوقاتو د زمانې ستاسو باندې مخلوقاتو د زمانې ستاسو باندې دا ځکه وایم چې یهودیان د امت مسلمه نه غوره نه دي خو په هغه زمانه کې چې څومره خلک اوسېدلو د هغې په نسبت باندې دا په ړندو کې د یوې سترګې والا باچا و دومره و بس دا دومره خبره وه واتقوا یوما لا تجزي نفس عن نفس شیئا ویریږئ د راتلو د هغه ورځې نه چې بدله به نشي ورکولی یو تن د بل تن نه څه هېڅوک به د چا په کار نه راځي هېڅوک نشي خلاصولی ولا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ولا يقبل منها عدل او نبشي قبل دي نفسنا سپیدیا ولا تنفعها شفاعة او نبشي پیدا بنشي ورکولې دي نفستا سپارشیانو ولا هم ينصرون او نبا د دوی امداد وکړی شي یعنی د الله نه بیا په هیڅ طریقه نشي خلاصېدلی د دې وجې نه خپل غم ځان له په خپله باندې وکړي او هر سړی د خپل خدای سره خپل جوړ ساز کوي او هر سړی د خپل خدای سره تعلق ساز کوي او هر سړی د خدای پاک او د خدای پاک د رسول تابعداري اختیار کوي د الله د کتاب تابعداري اختیار کوي کیدای شي په دې سره تاسو ته الله تعالی کامیابي درکړي او تاسو په دې باندې کامیاب شئ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ دا د یهودو سره بعضې علماو د تفسیر لیکلي دي چې په دې ځای باندې د یهودو سره مکالمه سرته ورسېده او اوس بل مضمون شروع شو خو محققین علما وایي چې نه دوی سره مکالمه لا شروع ده مخکې به ځي خو په دې منځ کې د ابراهیم علیه السلام واقعه د دې دپاره ذکر کوو چې قریشیانو به دعوه کوله چې موږ په ملت ابراهیمي باندې ګوره بت پرستي کوله او ویل موږ په ملت ابراهیمي حالانکه ابراهیم علیه السلام واحد او دا مشرکانو ابراهیم علیه السلام بوتان مات کړي او دوی سازول ابراهیم علیه السلام په بوتانو پورې ټوکې کولې او دی چې کوم دی ورته پوجي کولې نو دوی دا دعوه غلطه ده او یهودو به